ډېرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د سورت فاتحې په روژې مبارکې کې دا وظیفه انشاءالله وکړئ. دا ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. دا ډېره زیاته د طاقتونو دومره طاقت دی د دې وظیفې که نه انتهایي چې انشاءالله چې ستاسو حاجتونه به فورا الله تعالی پوره کوي. او یې صرف 40 مرتبه ویل دي. ها 40 مرتبه ویل دي او 40 مرتبه کم از کم په 10-15 منټه کې دا وظیفه سر ته رسي. دا وظیفه یعنی کیږي. نو که غواړئ تاسو حاجتونه به الله تعالی پوره کړي، ستاسو مشکلات، ستاسو غمونه، تکلیفونه، ځکه چې دې وظیفې ته حدیث مبارکو کې ډېر فضیلت حاصل دی. سورت فاتحه یو داسې سورت دی محترمو چې دا د خپل ویونکي دپاره د الله تعالی په دربار کې پیشي کوي. الله جل شانه بیا د هغې د برکته د انسان حاجات، مشکلات، پریشانۍ، غمونه، تکلیفونه د شپې وي د ورځې وي، غټ وي وړوکی وي محترمو، ممکن وي ناممکن وي، یا معلوم یا نامعلوم وي، یا لرې وي یا نږدې وي، یا سمندرفار وي، هر رنګه مشکل چې ستا و دا وظیفه انشاءالله په دې طریقې سره وکړه، خوشحاله به انشاءالله، کامیاب به. چاته به دې سترګې ټیټې نه وي، هر انسان ته به دې سترګې بلندې وي، چوتې به وي. د خوشحالۍ منظر به الله تعالی درته وښیي، د کامیابو راز به درته الله تعالی وښیي. کامیابي به دې الله تعالی خپو له راوستلی کړي او داسې کامیابي چې د هغې نه پس بیا بله ناکامي نشته. محترمو ډېره زیاته بهترینه وسانه وظیفه ده. راځئ د زړه په اخلاص را سره واورئ، ویې ګورئ، زده یې کړئ، نورو مسلمانانو سره هم شریکه کړئ چې نور مسلمانان ته هم مستفید شي او تاسې په خپله هم په صحیح طریقې سره وکړئ چې الله تعالی مو سره حاجات، مشکلات، پریشانۍ، غمونه ختم کړي انشاءالله العزیز. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو خویندو، هغه مسافر کم مسافر چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو له ډېرې خوشحالۍ، ډېرې کامیابۍ د دنیا او آخرت ورکړي. مسافر چې هم چېرته هم دي، الله تعالی د ټول مسافر کامیاب کړي. څونه زمونږ تورسرې زنانه خویندې دي یا څونه زمونږ وروڼه دي زمونږ وظایف کوي، الله تعالی دې زمونږ د خویندو د وروڼو ډېر زیات حامي او ناصر مددګار شي. الله زمونږ د خویندو د وروڼو تمام حاجتونه د خپل هغې غټ لوی دربار نه پوره کړي. کم در کې چې کمی نه راځي، کم در چې ډېر زیات لوی دی، کم در کې چې الله تعالی خوشحالېږي او انسان ته ورکوي، هغې در نه دی الله تعالی زموږ ستاسو حاجتونه پوره کړي. محترم مسلمانانو، نن زموږ وظیفه د سورت فاتحې ده. سورت فاتحه یعنی الحمدلله رب العالمین د سورت فاتحه ویلی کېږي. دا د ډېرو برکتونو سورت دی، دا د ډېرو د فایدو سورت دی. دې سورت باره کې په ګڼه شمېر روایتونه راغلي دي، یعنی حدیث مبارکو کې دي سورت ته ډېر زیات فضیلت حاصل دی. نو راځئ هغه فایدې هم درته بیانوم او بیا چې کم مشایخو زموږ غټ بزرګان یو خاص عمل لیکلی دی، پرتاثیره معمول یې لیکلی چې څوک دا وظیفه کوي، د چشتیې تمامه شیخانو دا مجرب عمل ښودلی دی. نو دا هم انشاءالله دا عمل درته ښیم، ګوره ویډیو پوره واورئ. ابو سعید بن معلا رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله مبارک فرمایلي چې په د قرآن کریم پر تمامو سورتونو کې یو سورت دی چې هغه ډېر عظیم الشان سورت دی. هغه څه شی دی؟ سورت فاتحه. دا بخاري شریف حدیث دی. بل ځای کې رسول الله مبارک فرمایي چې سورت فاتحه د هر زهر دپاره شفا ده. بل یو مرتبه یو کس مار وچیچو، نو سیدنا ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه سورت فاتحه دم کړه او په هغه باندې ورشف کړه. نو دې وجې نه په حدیث مبارکو کې سورت فاتحې یو نوم سورت شفا هم دی، یعنی شفا ورکولو والا سورت دی. په بل یو روایت کې رسول الله مبارک سورت فاتحې ته د هر بیمارۍ نه شفا ویلی. یو بل روایت کې رسول الله مبارک ارشاد فرمایي چې دا تاسو کله هم مار یا لړم یا داسې خطرناک څیزونه چې مفهوم یې داسې دی، نو انشاءالله سورت فاتحې باندې دموئ، فوراً به الله تعالی ښه کوي. رسول الله مبارک فرمایي چې زما
چې کم امتی د وده کېدو په وخت کې سورت فاتحه او سورت اخلاص وي په خپل ځان باندې دم کی کنه، یعنی سورت فاتحه وي بیا سورت اخلاص وي په ځان باندې دم کی په خپل جسم باندې راکاږي، نو د مرګ نه علاوه د هر بالا او د هر سیز نه به الله تعالی د انسان ته حفاظت ورکړي. یعنی که مرګ واقعي هو مرګ نه پټې داسې هم نشته، او که نور څومره د تکلیف دي پریشانۍ دي غمونه دي خوب نه ورځي ټینشنونه دي هر څنګه مشکلات دي الله تعالی به دغې نه ساتي. اوس چې کوم خاص او مشایخو یو عمل لیکلی محترمو تمامو د چشتیې بزرګانو هغوی په دې باندې عمل مو او شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمهم الله او هم دا عمل لیکلی دی. انشاءالله چا چې هم کړی دی د حاجات هم الله تعالی پوره کړي، که لوی دی که غټ دی انشاءالله ضرور به ضرور پوره کیږي، ځکه چې دا زمونږ هغه بهترین وظیفه ده په ټولو وظیفو کې. نو عمل یې داسې محدودلی محترم مسلمانانو چې څوک د سحر مونځو کې سحر او یعنی د سحر د سنتو او د فرض همینس کې داسې اوس الحمدلله پېشمني ته سړی پاسي که نه، نو چې څنګه بانګونه وشي نو لومبی سنت وکړه، چې څنګه د پېشمنۍ دې وکړو بیا بانګونه وشي نو لومبی سنت وکړه، سنتو نه پس بیا دا وظیفه وکړه، د هغې نه پس بیا فرض وکړه. صحیح شو. دا وظیفه دومره په ګنټو کې نه کېږي، په دې وظیفه باندې یا 10 منټه لګي یا 15 دې نه پسې وانه لګي. نو وظیفې طریقه کار دا دی، تاسو ته خو پته ولګي دا سنت او فرضو ترمنځ طریقه کار دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د میم سره به الحمد ولګي. ګوره داسې به وایي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحیح شو. تقشان بوایها بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين. دا به تاسو 41 مرتبه په ډېر توجه سره په ډېر دهان سره دا به تاسو وایي او بیا به اسمان سیټ ته ګورئ او الله هغه اسمان د رب چې کوم دی رب کریم هغه نه به د خپل حاجت دپاره دعا غواړئ. کم از کم دا 10 ورځې پاتې دي 12 ورځې پاتې دي تر اختره پورې دا وظیفه تاسو جاري او ساري انشاءالله وساتئ، انشاءالله چې دې ورځو کې الله جل شانه زمونږ ستاسو حاجتونه پوره کړي. ځکه سړی پېشمني ته هم پاسي نو بیا دا وظیفه اسانېږي، سړي ته بوزه کې لږه ګرانه وي، نو لهذا ډېره اسانه وظیفه ده. الله تعالی دې په ستاسو